14 سپاره لسم رکو سوره یونس 15 رکو 14 سپاره لسم رکو سوره یونس 15 رکو بسم الله الرحمن الرحیم فإن كذبوك پس کچیر دویتا دروغجنو ګرځي فقل ورته فرمایي لی عملی زما د پاره زما عمل ولکم عملکم او ستاسو د پاره ستاسو عملونه انتم بریئون مما اعملو تاسو زما عمل سره څه کار نشته وانا بریء مما تعملون او ما ستاسو کارونو سره تعلق نشته ومنهم من یستمعون الیک او په دې کې څه هغه دي چې تا اوري افا انت تسمع الصم آیا اے محبوبه تور اورولای شي هغه ته چې کاڼه دي ولو كانوا لا يعقلون اگر چې دوی عقل نه لري ومنهم من ينظر الیک په دې کې څه هغه دي چې تا طرف ته ګوري افا انت تهدي العمي آیا اے محبوبه ته لار ښودلی شي هغه ته چې ړوند وي ولو كانوا لا يبصرون اگر چې دوی نه ویني ان الله لا يظلم الناس شيئا بشک الله ظلم نه کوي په خلکو باندې د یو شي ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن خلک په خپلو ځانونو باندې زیاتوب کوي ویوم یحشرهم په ورځ د قیامت په دوی راپورته شي کأن لم یلبثوا الا ساعة من النار گویا کې دوی په دنیا کې نه دي پاتې شوي مګر د دنیا یوه ګړۍ یتعارفون بینهم خپل منځ کې به پہچان کوي قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله په تحقیق سره نقصان کې پرېوتل هغه خلک چې الله ملاقات دروغ وګرځولو وما كانوا مهتدین او نه و دا خلک هدایت واما نرینک بعض الذی نعدهم او کچیرته مونږه وښایو تا ته بعضې هغه چې مونږه واده کړې دوی سره او نتوفینک یا مونږه تا خپل ځان ته وغواړو فالینا مرجعهم بیا به دوی مونږ طرف ته راګرځي ثم الله شهید بیا الله ګواه دی علی ما یفعلون په هغه څه باندې چې دوی کارونه کوي ولکل امت الرسول هر یو امت لر رسول فاذا جاء رسول پس هر کله چې راشي رسول د دوی قضی بینهم فیصله به وشي دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون په داسې حال کې چې په دوی باندې به ظلم نه کېږي ویقولون دوی وایي متی هذا الوعد کله به وي دا واده ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې قل محبوبه ورته وفرمایه لا املک لنفسي ضرا زه به ذات خود خپل ځان دپاره د نقصان مالک نه یم ولا نفع او نه به ذات خود ځان د فایده وررسولو الا ما شاء الله مگر هغه څه چې الله په خوښې سره وي لکل امت اجل هر یو ګروه یوه واده ده اذا جاء اجلهم هر کله چې دوی واده راشي فلا یستاخرون ساعتا پس نه به رستو کېږي یو ساعت ولا یستقدمون او نه به له خپل نیټې نه رامخکې کېږي قل محبوبه ورته وفرمایه ارأیتم آیا تاسو ګورئ ان آتاکم عذابه بیاتا که چېرته راشي الله عذاب تاسو خواته په شپه کې او نهاره یا په ورځ کې ماذا یستعجل منه المجرمون د څه شي مجرمان په دې سره تعدي کوي ثم اذا ما وقع آمنتم به آیا بیا څه وخت چې دوی باندې را پرېوځي هغه چې د هغه وخت وي په یقین سره الان اوس وقد کنتم به تستعجلون تاسو هغه خلک چې تاسو د دې عذاب تعدي کوله ثم قیل للذین بیا به وویلی شي خلکو ته ظلمو چې ظالمان دي ذوقوا عذاب الخلد وڅکئ د همیشګي عذاب هل تجزون آیا ستاسو بدله څه دی الا بما کنتم تکسبون مگر هغه څه چې تاسو کسب کولو ویستنبئونک احق هو اے محبوبه تانا تپوس کوي چې آیا دا حق دی قل ورته وفرمایي ها وربي ما دې قسم وي په رب باندې انه لحق ضرور دا حق دی وما انتم بمعجزین او تاسو الله نشئ ستړی کولی